الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ویلی د تاسو داخل دا تاسو به اندسي پریک دولای شي او حالانکه الله رب العزت معلوم ندی کړي هغه خالق څخه په تاسو کې مجاهدین دي او هغه خالق یا ندی معلوم کړي چې هغه الله نه علاوه او د رسول صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو نه علاوه بل څوک رازدار دوست ننیسی. والله خبير بما تعملون او الله تعالی خبر دا او کارونه نه تاسو یې کوي. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکانو د پاره دا خبره جایز نه ده چې هغه د الله جمعتونه تعمیر کی چې هغه په خپل ځون باندې د کفر گواهی ور کوي. دا هغه خالق دي چې دغه عملونه زیادي وفي النار هم خالدون او دوی به همیشه په جهنم کې وي. اردو کی ترجمہ کرو. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ویسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو رازدار دوست نہیں بناتے اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکین کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں اور اس حالانکہ وہ گواہی دیتے ہوں اس بات پر کہ وہ کافر ہیں. اولئک حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دسٹ آیتونو کې الله رب العزت دی جهاد ترغیب مؤمنانو ته ورکړه دا. څټ آیات کې مودا ویلو چې قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. تاسو جهاد وکې کافرونو سره جنگ وکې د تاسو په لوس باندې الله رب العزت کافرونو ته عذاب ورکول غواړي. اوس دی آیات کې الله رب العزت دا فرمایي چې ویلي دي تاسو داخل الله ته تاسو مو اندسي پرېږدو څه امتحان بنشي خستلای دي تاسو او څه تکلیف په تاسو باندې نه راځي انداسي په تاسو پرېږدو. چنانچه شلمې سپارې کې الله رب العزت د امدی مضمون ولا خبره په دې طرز کې کړي. الله تعالی فرمایي چې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ویلي دي خلکو دا خیال لا هغه صرف دا خبره وکړي چې آمنا مو ایمان راوړلو بس په دغه خبرې به مو پرېږدو وهم لا يفتنون بیا به هغوی مو امتحان نه خلو. الله رب العزت دویمې سپارې کې فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. مو به تاسو ضرور امتحان خلو. خوف به در باندې رولو الوګه به در باندې رولو او په اموالو کې به کمای در باندې رولو په ثمرات او په میوو کې به کمای. دا معنا امتحانات به تاسو خستل شي. او دې جو کې الله رب العزت دا فرمایي چې مو تاسو خیال دا غدا چې تاسو باندې سي مو پرېږدو تاسو کې به مو دانه معلومو چې تاسو کې مجاهدین چوک دي د جهاد چوک کوي جهاد کې دې سړی پاته لګيږي او ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. تاسو کې دا مو ونکسو چې رازدار دوست چوک ستي دوسته ته چوک رشتہ داري ته او دوسته ته چوک ترجیح ورکوي او دی الله دین ته چوک ترجیح ورکوي. دا پته خو په جهاد کې لګيږي چې کله ته خپل ورور عزیز مغه مخشي په جهاد کې ته کسي هغه باندې گزار کوي کوي زیره بس ورکه کده دین ورسته کو د مور رشتہ دا دي سړي سره رشتہ مو سره خرابيږي. د دین په مقابله کې د ترشتي ته ترجیح ورکوي. دی مطلب دا شاید چې د دین ایتو په مخ کې څه اهمیت نشته ته کامل مؤمن نه. چنانچه جنگ بدر کې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسوائے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائے وا دا دی کفرونو طرفنا په جنگ کې شامل او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانانو طرفنا بیا ورسته دا ابو بکر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مسلمان شول. کله مسلمان شو نو بیا پلور ته یوار دي جامه کوله او ته دي سببا جنگ بدر کې زت کله کفرونو طرفنا شریک وون کنه مو څو ورته مو ته مخ ته روغله خو مو ته اګنور کړلی مو پرېږده ولې زه دنه سیرته شو نه چې پلور مده ځکه چې مو تو سره مینه وه نو مو په تو ګزار نه شو کوی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمیل چې قسم ده چې ته مو ته مخامخ شوه وه په تو به مو ذره برابر ایله نه کوله او مو ته نه یې لیدله. نو دینه د ابو بکر صدیق لا خو د صدیق لقب ورته نه ده میلاو کړه چې دی خپل اولاد ته د دین په باره کې د لیدلو حالانکه اولاد نه شیرین شای بل نشته ده. نو دیو ته فرمایلو چې مو په دې سلسله کې ته نه ولیدل. نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو باندې څه پرېږدم چې تاسو زه دا چک نه کوم
تاسو دی الله دین ته ترجیح ورکړئ تاسو جهاد کوئ که نه کوئ. چنانچه علماء کرام فرمایي چې د جهاد اول خو کوم د اټولو نه افضل کوم دا هغه جهاد بالنفس ده، خپل ورکه شریک شي. بیا کوم د دویم نمبر کې جهاد بالمال ده، یعنی تو خپل واس نشته تللی نو ته پیسو په ذریعه کوم دا کنه دی مجاهدینو امداد وکا، مالی امداد وسره وکا، وسله وته وخلا، زادره وته وخلا، سامان وته وخلا. نن سبا کوم دا مثال هغه دا تو پاک تا ټینک تا تو تعاون د سره کیږي نو ته دا شیون وخلا. او کدا نوی نو کم از کم جهاد باللسان خو وکا، په ژبه خو کوم دا کنه خبره وکا، نصحو لله والرسول تاسو دی خیر خواهی ولا خبره خو وکه. نو امدان منا لکه اوس جهاد بالمال دا مو تاسو الله رب العزت فرمایي چې مو تاسو کې کسو چې دا مجاهد در کې چوک تا جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد باللسان چوک در کې کوي، چوک دی الله په لاره کې دی الله دین دی لپاره خرچي او اخراجات کوي. نن موږ سره ګوره چوته وایي زیره جماعت دی لپاره په محلي کې غریب دی غریب دی لپاره چندا کوو، جهاد دی لپاره چندا کوو، نیک کور دی لپاره چندا کوو، لسګون زیات چو سره نشته ده، لسګونو په برمار لګیدل وی چې کله چندا کی خال خال بور کیو چې تدبا په دوسی بیا باندې نور ټول لسونو دي. او بیا اندی هغه کې محفل کې اندا کسوس د کوم جماعت کې نوستي اندا ته بهار وګس چمن کې کینو وته غیر نن څه کوم دا کنه وجری ته اخر ولو هغه دا کانجرون او نن غډو بیا اندا کسون چې د لسګون ولی دا بیا د سلګونونو بیا د 500 کاپې بانکونو نه راغلي به پښندي. استمو ته اندازه ولګوا ځکه هم تابو یو کنه دی الله دین دی لپاره مو سره واره په نشته ده او څه د دنیا خرافات شي بیا مو سره هر طرف نه بیا پیسې سره راوځي. دا بل یو کې الله رب العزت فرمایي چې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مشرکین ته دا جایز نه ده چې هغه دی الله مسجدونه تعمیر کی چې هغه په خپل ځون باندې د کفر گواہی ورکړي. ها داسې چال وشو چې کله اڅټه آیتونو کې مو ویلو سو سن 9 هجری کې حضرت علی کرم الله وجه حضور صلی الله علیه وسلم واستولو چې لوړ شه حاج تا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعمیر کړو او د حاج دستای واستوله به چټنه ورپسې حضرت علی رضی الله عنه واستولو او دا ټاسک یو تویر کو چې ته لوړ شي او هغه کې په میدان عرفات کې په مینا کې ټول ځای کې ودا اعلانات وکي چې بس ساګنه بعد بیا به کوم دا کفرون حاج نه کوي ویلي اخته مې پرې دغه ته د حاج اجازه کو نو دغه کوم دا لغړ ته وفونه کول او خرافات به ورکی خپل نوی رسمونه به ورکی کول په حجونو کې. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې سن 10 هجری کې خپل حاج ته اراده نو پیغمبر اسلام و فرمایلی چې زه کله حاج ته څم چې بالکل صفو سترا حاج وکم دینه مخکې دا خرافات وتوای. چنانچه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته لولو نو اعلان وکړلو لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن عريان. حضرت علی رضی الله عنه اعلان عرفات کې په مینا کې هر ځای کې دا اعلان وکړلو چې راتلون کې کولتا به هیڅوک کوم دا کنه یو مشرکا حاج نه کوي او نه به کوم دا کنه لغار طواف چوک کولای شي. یعنی یو کول ټیم یو تویل کړلو چې د کول کې نه بس دا شیان به تاسو د خرافات په ختم کې او د مخکې ایتونو کې روان دي ولا يقربن مسجد الحرام بعد عامهم هذا سنن بعد به تاسو مسجد حرام ته ورنږدې کېږي یا نه نو د مسجد حرام په باندې بیا ور باندې ولګولا. نو روایتونو کې راځي چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په جنگ بدر کې قیدیانو کې ونی حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر اسلام ترو دا د جنگ بدر په قیدیانو کې ونی ولای شو. نو حضرت علی رضی الله عنه دې ته پیغور وکړ چې خپل بندا ته د پیغمبر اسلام ترې موه د حضرت علی رضی الله عنه ترو ورته فرمایلی چې تی مو ترې ته په کور د اسلام په اول دستي کې ویلوړ وای او ته کوم د کفرونو سره ویلوړي. نو حضرت عباس رضی الله عنه په جواب کې وته ویلو و فرمایلو راسته مسلمان شو ورته فرمایلو جناب د نګي د خلیت وسو کې د مو ولنه کې نه دي مو ګوره مسجد حرام څخه کوم د خدمات کوو حجیون دروشي هغه ته د مړې ور کوو حجیون دروشي هغه ته د وبو ور کوو مسجد حرام د صفه کوو خانه کعبه غلوف ته بدلو ار کولې دا نه کې نه دي. نو دغه کې الله رب العزت فرمایي چې ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله دغه ته ضرورت نشته چې الله مسجدونه دغه تعمیر کوي. اوس د الله مسجد تعمیر کول څه کوم دا کنه هغه دوا قسم دي. د الله مسجدونه جوړول دوا قسم دي. یو جوړول په
اعمالو باندې دي، لکه د تبلیغ حضرات یې چې جماعتونه تاسو د اعمالو باندې اباد کړي. یو د جماعت ابدي او تعمیر هغه په اعمالو ده، او یو د جماعت ابدي او تعمیر دی هغه فزیکل جوړول دي، هغه ایټه خخته سیمټ ورګي لګول دي، دا ډوړه د جماعت تعمیر ده. اوس د اول تعمیر څخه د اول قسم ته په عملونو باندې ابدول د کفرونو لپاره جایز نه دي. چې کافر روشي جماعت کې ته کوم دا کنه روشي خپل طریقې سره ورکی عبادت کوي، جماعت ته د کافر نواتل سکون دي کنه هغه ممانعات ته پدې کې ویلي څنګه نجس دي. انما المشركون نجس مخکې ایتونو کې روان دي. او دویم قسم تعمیر سکون دا کنه دي کې علما کرام فرمایي چې دي کې هغه حصہ خستایش، لکه یو کافر دا هغه جماعت جوړي مو چندا کوي، یو کافر سکون دا جماعت کې چندا ربوترو کې دا جایز ده. یا فرض کې یو مکمل جماعت کافر وایي چې دا جماعت دي چې جوړ کې ټوله خرچای زویر کاو، چنانچه هغه ټوله خرچا لاند کې نو کافر کا جماعت جوړ کی نو هغه ته به د جماعت سټیټس ملويږي. هغه جماعت اگر چې مولانا شفیع علی سبحانی رحمت الله علیه چې تاسو وکړل چې حضرت هندونه د جماعت لپاره چندا خستل جایز دي، اور تھانی رحمت الله علیه تو فرمایلی چې جائز تو ہے لیکن غیرت کے خلاف ہے. جائز خدا خو د غیرت نه خلاف ته مطلب دا شاید څه تو کی دور واس نشته ته جماعت خپل جوړ کې او ته کافر ته سوال کوي زموږ د پیسې دوکه جماعت په جوړاو، او دا ایمانی کمزوري مو کې ډیر راکېده. موږ ګور الحمدلله په پاکستان کې د سټونو د دولت څخه کمای ورکېده. ایمو خلک بلور شي دوبۍ کې به کوم د عربیانو د جولې او ته پیلو کړی ورو کارو سرکو کې ویلور دي ځای په شرم پکور دی، پر چوکونو کې پر سرکو کې کټونه به غړولې د لاس روپۍ ته مونږ نه مو دي پاره د شرم خبره ده. خپل کور کې څوک د مو په بترمونو کې ټایلونه لګوي او جماعت د لپاره مو سره بیا اند یو لسګون سره ده کډېلې پتیری کې اند لسګون ده کډېلې پتیری کې اند لسګون ده. نو بهرحال خو البته علماء کرام دا فرمایي چې په وخت ضرورت کافر څوک دا هغه جماعت ته نه وتای شي، چنانچه هغه په دلیل کې څوک دا کنه دا وفد ثقيف یو دلیل ورکړه علامه فخرالدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دي چې دا ثقيف څوک دا کنه یو د کافرونو یو قبیله وا هغه یو وفد راغله پیغمبر اسلام ته. نو هغه پیغمبر علیه السلام بیا په مسجد نبوي کې ټهراو کړی، مسجد نبوي کې څوک دا کنه هغه تبشتری مشتری چولې مغه کې په پتی کېدلو. نو امدان منا سمامه بن اسال رضی الله تعالی عنہ دا یو ورسته بیا مسلمان شول. دا یمامه ورته یې وایي کده یې سردور بیا دې څوک دا صحابه کرام زړه اجمعین به د یمامه طرف ته تللو د تجارت په سلسله کې. نو څو صحابه کرام لوړو بیا دغه ظلمون لګیا شو، صحابه کرام مړ نو چې چوم مړو په هغه کې دغه سمامه بن اسال ورکیو پیغمبر اسلام ته راپورټ ملو شو. پیغمبر اسلام فرمایلی دا سړی ته ونی سم مړ کې، چنانچه څه طریقې سره څوک دا کنه دا یو پیر مکی ته روانو د صحابه کرامو یو غشتي ټیم وو هغه ګرځېدو د پاری ولا ټیم وو په دا لوستو ته ویرغلو وسو پیغمبر اسلام په پیژندل څه ته مغای. نو پیغمبر اسلام دو په مسجد نبوي کې ستنی پسې وټاړل د څوکمي ستنی ټیکونه ویر کړیو تیرونو لپاره چاته څوکما نمونن سبب پیلری دی هغه زمانه کې صداي خجور ونی وی مغادي ستنی په تور ودروالي. نو د جماعت یې ستنی ته دا سمامه بن وصال رضی الله عنه وای تړلو ټینګ وټړل بس روغ اوري تړلو. پیغمبر اسلام چې واوري زیتیره کا پس به پیغمبر اسلام ویرغلو ته دي څنګه چاله هغه دوته یې سمامه بن وصال دوته یې چې د څه چال دا څه کته مو مړ کې یمو وینه تعالی کې نو دی یو قیمتي سړی وینه بتاله کې او کبیا ته په مو احسان وکي نو په دې سړی به ته احسان وکي چې هغه د احسان بدلا ورکوي، او کبیا ته پیسې غوړي نو پیسې چې څوله غوړي وایي سره ته ډېر. پیغمبر اسلام هیڅ خبر ته ونه لوړ خپل جامع مونږ وکړل بس یو روغ اوري ورکې تیر شو به مې ورځي. پیغمبر اسلام بیا پتیر شو بیا ورته فرمایلی چې څنګه ان شاء الله صاحب هغه بیا دا خبره وته وکړه کته مو مړ کې نو دی و قیمتي وینه به تعالی کی او که احسان وکي نه پدې سړی به احسان وکي چې هغه د احسان بدلا ورکوي، او که پیسې غوړي پیسې درکاو. پیغمبر اسلام هیڅ خبر وته ونه لوړالو. دریا مې ورځي بیا پیغمبر اسلام په تیر شو بیا ونه تاسو وکړل صاحب څنګه ان شاء الله هغه بیا اندازه وګور. پیغمبر اسلام صحابه کرام ته فرمایلی چې پرې کېده خلاص کې بس هغه خلاص کړو سیده لوړل جماعتونه بهار وتلو چې ته کوم دا کنه یوه چینه کې کوی کې کوم دا غسل وکړلو دوباره ورغلو پیغمبر اسلام ته عرض کوي چې رسول الله لوس را مخکې کته کلمه وایي کمال وکړلو دی پیغمبر اسلام داسې
نو علماء کرام فرمایي د پیغمبر اسلام ویلي د سکور سره چې پیغمبر اسلام د مسجد نبوي کې ځکه وتړل چې د مسلمانانو اخلاق وکسي مسلمانانو اعمال وکسي صحابه کرام تعال حضور د صلی الله علیه وسلم داسې هغه ور کړی و داسې اخلاقیات ور کړی هغه څنګه ولیدل درې ورځې پتھر دل انسان وغه مسلمان شول نن یو کافر ولا کنه ټل بازار کې پرېږدو ان شاء الله سال به سره هغه د یو وی دا چوکې تلو کې ته وی چوکې بیو کې ته وی ان شاء الله ولذیذ و بیا یې زلیاره تخیت او تخته نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا نه اخلاقیات هغه ته ور کړیو الله د مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي واخر